خلک به د سوال لپاره کوي داسې بعضې خلک عمرو له لاړ شي هلته مونږ کتلي دي عمرو له لاړ شي لیکن هلته سوالونه کوي بیا هلته بیا څه کوي خیراتونو پسې ګرځي زما د امت وګوره دې د وجې د حدیث اولنۍ ټوکړه څه من حج لله چا چې حج وکړو د الله دپاره نو دغه فضیلت د دغه انسان دی چې د الله جل شانه څه کي یعنې ګناهونه به معاف کړي داسې او د ګناهونو معاف کېدو باره کې یو قاعده کلیه ذکر کړې ده دا فضایل حج دی ورځو کې ګورئ دا فضایل حج نه دی دا دی ورځو کې ګورئ بلکې کم جماعتونو کې چې تبلیغي حضرات تعلیم کوي نو په دې ایامو کې د فضایل حج نه څه کوي دا تعلیم کوي داسې او بلکې حجیان صاحبان روان دي یا د چا تر ماما روان دي نو خصوصا در شیخ صاحب یو عجیبه کتاب دی عجیبه مسائل ذکر کړی دي عجیبه صورتونه ذکر کړی دي عجیبه فضیلتونه ذکر کړی دي عجیبه وعیدونه ذکر کړی دي د کمال ډک کتاب دی د شیخ زکریا رحمت الله علیه او دی عجیبه یعنی روایت دی کې راجمع کړی دي خصوصا یعنی دا حج په باب کې لکه ما تاسو ویلي چې د دسې شو لکه د مور نه پیدا شو څنګه چې د ماشوم د مور نه پیدا شي د ګناهونو نه پاکي نو آیا ګناه کبیرونه هم دې پاک شو گناہ کبیره خو یو تعلق د الله سره دی د یو گناہ کبیره تعلق د خلقو سره دی د خلقو سره چې کوم د گناہ کبیره تعلق دی نو هغه صدا هغه تر څو پورې چې هغه حق نی ور کړي هغه باندې الله نه معافي نه وخت تر هغه وخت پورې ان اغلاګان په حج باندې نه معافي تا دي حرام خړلې دي تا دي اغلاګان کړې دي تا د خلقو حق ضایع کړې دي تا د خلقو په میراث خېټه چولې دي تا د خلقو بچی نار کړې دي تا د سکړې ډاکې دي کړې تا د دوکې کړې دي تا د خلقو په دوکو باندې د خلقو په حرام طریقې سره مالونه خورل دا په حج باندې نه معاف کیږي داسې ها الله جل شانه سره رحیم کریم بادشاہ دی هغه د ټول انسانانو ټول ګناهونه معاف کی الله نه څوک تاسو کول والا نشتا لیکن یو قاعده او قانون دی ودلته یو روایت ذکر کړی دی یو چې روایت ذکر کړی دی یعنی یو خدای الله د پیغمبر چې په خپل امت باندې سمرا شفیق دی سمرا په خپل پیغمبر باندې یعنی د الله نه سوالونه کړی دي یعنی نبی رسول الله عرفات میدان کې الله جل شانه د سکولو یعنی چړاګانې کولې جړلې یعنی فریاد کولو الله جل شانه هغه رحمت الهی شو په جوش کې رالو او ورته فرمایل چې نسب سکوما ان د ټول خلقو ګناه سره ټول امت ګناهونه به معاف کما داسي لیکن د ظلم چې چا په یو بل باندې ظلم کړی دا ګناهونه نه معاف کوم داس یعنی ظلم به نه معاف کوم ظلم بیا نبی علیہ السلام مزدلفه ترالو او مزدلفه کې د نبی علیہ السلام دومره وچړل نبی علیہ السلام او سی الله تعالی عرض کی چې الله مظلوم لته د خپل طرف نه بدلا ورکا او د ظالم قصورم ته معاف کا الله د ظالم قصور معاف کا او مظلوم له خپل طرف نه نسور کا ان دا بدلا ورکا داسي الله جل شانه سوکل الله رب العزت نبی علیہ السلام دا دعا قبول کړه نو کله چې نبی علیہ السلام یعنی دا دعا قبول شو نو د الله پیغمبر او خاندل داسې صحابه یا رسول الله دا خو د خندا زین دي ان تاسو خو سپورت دومره جړل پرون عرفات کې ټول ورځ په جړه تیر کړی دا مزدلفه کې دا سحر دی تاسو جاړي او امت باندې رسېږي د خپل امت د ظالمانو لپاره هم ته الله ته جاړي او فریاد کې او په دې دوران کې تا او خاندل نو نبی رسول الله تو فرمایل وی کله چې الله جل شانه ما د خپل امت د ظالمانو لپاره سوال کولو نو الله جل شانه زما دغه دعا قبول کړه نو په دغه وخت کې ما شیطان وکړو چې خوري راغسته په خپل سر یې چولې راځي چغي واره چغي چې ما د آدم علیہ السلام نو واخله تر د قیامت پورې ما د آدم د بچو د گمراه کولو او د الله پیغمبر سره الله سوکړه دا وعده وکړه چې زه کوم د امت ګناهونه بدرله معاف کم حتی تر دې چې د امت ظالمان چې هغه مظلوم له بزه بدله ورکم د خپل طرف نه د ظالم قصور به الله جل شانه سکی ان دا معاف کی نبی اسلام او خاندل چې شیطان چغي والی چغي ان د شیطان چغي وته د شیطان چغي وته راسي چې څه وکړل او خوري راغسو په خپل سر کې اچولې نو د عرفات په ورځ باندې به الله فخر ورنه کوي او شیطان به ولی ذلیل ني چې کله انسان الله تخبل عاجزي کوي داسې بل یو چې بری وته ذکر کړی دی نبی اسلام لا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه وی
وی نبی اسلام په خدمت کې او 2 کسان حاضر شول. وی مونږ مینا کې یو انصاری یو ثقفي نو هغه سلام کو به ورته نبی اسلام درس کې چې رسول الله موږ ته تاسو کول راغلي. نبی اسلام ته فرمایل چې تاسو وې کو نه زدر ته چې تاسو ته تاسو کول راغلي داسې نو دی رسول الله کو تاسو راتو وې نو دا ډیره خبري. نبی اسلام ته فرمایل چې تاسو د حج متعلق تاسو کول راغلي داسې او تاسو دې باره کې تاسو راغلي چې کله یو اجیسه د کور نه ارادو کی احرام واچي او د کور نه وزي په د باندې با الله دل سور کوي او چې کله دې 2 رکعات واجب طواف کوي د دې بس فائدہ ده او دې چې کله د صفا او مروه منډي وي او دې څه کوي په عرفات په میدان کې ناشته او شیطان په کانو باندې اولی قرباني کوي او دې بیا طواف زیارت کوي نو د دې ان صغرز دې په دې باندې الله جل شانه سس ثوابونه موږ راکړي. اصحابو ته یو عرض کو یا رسول الله په ذات مې قسم موږ دې لراغلو چې الله جل شانه به ان په دې باندې کم اجر ورکړي. نبی اسلام ته فرمایل کله چې انسان د حج لپاره د خپل کور نوزي نو د ساروي چې یو قدم اګدي یا اوچتای ان د لپاره یو نیکی لیکل کیږي یو ګناه معاف کول کیږي. داسه دا خو دې د اجسه د کور نه وروته ان دا مسله شو. داسه نن سبا گاډي دي الله هم هغه اجر ورکړي کم اجر چې الله جل شانه مخ ورکولو. د مخ کې دور حج ډیر ګرانو اوس حجاز کې ګینه 15 غنټه پسې جدي په ایرپورټ باندې کوشي دا سہولت ته الله جل شانه متاسل سہولت را کړې دي. ان مخکې بس شول زموږ خپل استاد محترم دي 3 میاشتې یو طرف نه مزل کړو. داسه دا قافله روانه وا په دشت او بیابان کې ودا قافله روانه وا دشت به صحرا وا ان پلار کې ورا سره قسم مرشو بس حالت ممسکو خخ کو بل یو رشدار ته په سمندر سفر کې به ان روان بودا به 2 میاشتې یو میاشت سمندر کې به طوفان رالو دا کشته لانچونه به ولاړو وی کس پر سره مرشو به جنازه هم بیوکا او بو ته به مرخوشي کو او چې کله جدي په ایرپورټ باندې به دا کشته ورسېدا د خلکو د رنگونه به مطلب زیر پیر تخیدلو او د شپې کشته وړي مخې به غټ غټ کبانو د لانچونه به کشته به اړولې. داسې مخې وړې تکلیفونه خلکو برداشت کړي دي. ان ډېر کړه دسي ځنګل کې زناور راغلي دي زناور خړل د حج قافلې باندې حمله کړې ده دشت او بیابان دي غرونو نه زغړېدلې دي ځنګلونو کې ورک شوي دي مخکې ډېر تکلیفونه شپږ میاشتې به خلکو ان دا سفرې به کولې. اوس خو جدید دور د پېښور ایرپورټ ته ورشه او چې 15 غنټې کېږي د جدي په ایرپورټ باندې به کوسکړې الته بسونه راشي اوچت دي کې او الته حرمین شریفین ته دی بوزي هر قسمه سہولیات دي. الته خو به خپل خوراک سره د غواګانو او چې کوم یعنی اوخان به بوتلو اسونه بوتلو داغي د غیاګانو فکر به کولو داغي د خوراک سوچ به کولو. لیکن الحمدلله نن سہولیات دي د سہولیاتو دور دی د وجه مطلب لکه سری یعنی په حج کول باندې فضیلتونه شته خو په نه کولی وي دونم دي ډیر زیات. په دا حدیث د پوره کوم نبی اسلام ته فرمایل چې کله دې د کور نوزي نو د په هر قدم د ساروي چې قدم اګدي په هر قدم باندې الله پاک د یو نیکی لیکي یو ګناه سکي ان یو ګناه معاف کوي. او بیا چې کله دې یعنی طواف کی د خانه کعبه طواف کی داسې نو دې 2 رکعات دې د واجب طواف وي نو د یو عربي غلام د آزادولو الله ثواب ورکي او د صفا مروه په منډه کې الله د اویو غلامانو د آزادولو سکی یعنی د اجر ول الله ورکي. د عرفات په میدان کې چې کل خلک جمع شي او اسمان ته شوي خلکو بر الله سن نیولې دي الله جل شانه فرشتو باندې فخر فرمای چې زما بنده د لری بر نه راغلي دي ببر صبر وختي دي زما د رحمت امیدوار دي. اے خلکو اے عجیب روایت دی اخیری روایت عجیب الفاظی دا الله پاک د عرفات میدان والو ته الله دا اعلان کوي شیطان خو اسی خور نه راغسي چې په خپل سر کې لګولې. الله جل شانه ته فرمایي اے زما بندگانو کستاسو ګناهونو د شګو د زرو برابر وي د باران د ساسکو برابر وي د سمندرونو د زګونو برابر وي ان زبه سکوما دا به د معاف کوم. اے زما بندگانو لاړ شه تاسو ما او بخله یوازې تاسو نه چې تاسو د چا لپاره بخنه غواړئ زبا غین معاف کوم مداس یوازې تاسو نه. ان دې د نبی اسلام فرمایل وای اجي سے تر سوچي دنیا کاروبار کې مشغول شوی ني ورزه دعاګانې ته نه واړه داسې ترسو هغه کور ته نیره رسل یو فضیلت دی ترسو پورې کور ته نیدن نشوي یعنی اجي سے نه دعاګانې اخلا بلکې اجي سے الله دا مرتبه ور کړی دا چې دا اجي یعنی څنګه چې الله د ګناهونو معاف کړي دا اجي چې د چا لپاره مغفرت بخنه غواړي الله به زګي یعنی هغه مغفرت او بخنه به الله جل شانه دا غي. هغه نه بعد بیا نبی اسلام فرمایل چې کله شیطانان په کاڼو باندې اولې نو دا هر کاڼي په بدله کې الله هغه ګناه چې انسان هلاکوي هغه ګناه
چې انسان هلاکي الله جل شانه ورله معاف کی او د قربانۍ په بدله کې الله دل ذخیره ورکي او دې چې کله احرام کولو کې سرګنجي کې نو الله جل شانه د هر وخت په بدله کې دل یو نیکی ورکي او یو ګناه الله جل شانه زکي ان د معاف کوي او چې کله دې طواف زیارت کی دا اخیری طواف دې چې کله طواف زیارت کی نو دې ان د ګناه نه داسې پاک شي دا فرشته ورته وي عجیب الفاظ دي ها دا فرشته ورته وي دا فرشته په دې وګو په دې مینس کې دا وګنه دا وګ دا دوه ولي چي دي د دې ولي په دې مینس کې داسې اوټه پي او ورته زه انسان اثرینو عمل شروع کا یعنی اثرینو عمل مطلب دا چې ستا ټول ګناهونه الله معاف کړی دي اثرینو کې شروع کا داسې ته د ګناهونه سي انت ډېر پاک شو داسې دا د عجیب لیکن د دې په مقابله کې د کولو والا خو فضیلت دی لیکن د نه کولو والا بارکه یعنی سخت وعیدونه ذکر کړی دي د وجه یعنی ډیر کرتا ز خپل خلکو ته ویم الکه پتا باندې حج فرض حج لاړ شه حج در باندې فرض دی لاړ شه د حج لپاره فرضیت څه دی د حج لپاره دومره فرضیت دی انسان سره دومره مال وي چې دی پتلی شي واپس راتلی شي او الته په خپل خرچه کولی شي بس دا فرضیت دی داسې اوس کو دا پیسې ته د خزو دا ضرورت لپاره خېدي کدا پیسې تا د بچو ودونو د پاره خېدي کدا پیسې تا د کور د پاره خېدي او کدا پیسې مثال کې تو پتا په کاروبار کې لګوري دي او چې دومره پیسې د سروي دومره مالیت د سري چې ته بیتلې شي واپس راتلې شي او د غسلوي خورزي الته په خپل خرچه کولی شي د خپل خزو بچو خرچه یعنی پر خوستې شي بس په دې انسان باندې سړي دا حج فرض دی داسې دې د په خطبه کې یعنی ما سوکړو تاسو ته وعید ذکر کو کم چې نبی اسلام ذکر کړی داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی او فرمایل عجیب حدیث ذکر کړ دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من لم يمنعه من الحج حاجه ظاهره او سلطان جائر او مرض حابس فمات ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا ان چاته سو ان یو کس اني د منکول سينو د حجنا س ظاهري سبب یا ظالم بادشاہ دغه د وجه نشیتلی یا دې س بیمار دي چې دا بیماری د وجه نشیتلی یعنی مطلب سو عذر نو عذر څه دي بیمار دي انسان سخت بیمار هغه صورت کې الله د حج بدل مسله ذکر کړی دا انسان په خپل ځواني بل کسبيږي یا به وصیت کوي یو انسان باندې حج فرض دی به وصیت کوي چې به ما باندې حج فرض خو ډیر زیات بیماری که خشم حج بکوم که خنشم زما په ځبانه بیا زما په دومره پیسو باندې حج لا کسبيږي یا بل یعنی کرونا کې استادو کې حالاتو کرونا کې یعنی حج او عمره باندې د څه قسمه حالات رالل یعنی کو د څه قسمه حالات نشته او یو انسان حج اونکو نو دې سره یعنی فليمت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا د دغه د کدا يهودي مړ کیږي کدا نصراني مړ کیږي داس ابل عبد الله بن عمر رضی الله عنه هغه وی عبد الله بن عمر رضی الله عنه چې یو کس تندرستم دی پیسې مو سره شته او د حج کولم شي لیکن دی بغیر د حج مړ شو پر ورځ د قیامت په دې شکل په ان په حشر میدان کې ولاړی د پتندي باندې به لیکلي کافر ان د مسلمانانو په صف کې به نه پریدي که بچا باندې حج فرض او د حج نه نکړي داسې یې وصیت نو کړي بغیر وصیت مړ شوی مونږ ډېر کرتا ایو قسمه ته ویلي 18 لک روپے میخي د بچو ودونو د پاره په ورځ د قیامت د بچي واده ور د الله د دې عذاب نه نشي خلاصولې د دې وعید نه نشي خلاصولې چې په تندې ته کافر لیکلي او بیا د وی چې ورشه د يهود دي هغه نصارا دي ورشه که يهودي سره ورګي کو نصارا سره ورګي د مسلمانانو په صف کې باندې نو درې داسې کاروبارونه کورونو تو رسول غټه باندې کتل شي ما سره زمون مقصد دی کنه چې مثال کې دوه پر زماده کاروبار نه زماده خپل کور نه زماده خزو بچو ضرورت نه علاوه که ما سره د سجته فالتو پیسې وي چې زما په کار نه راځي په ما باندې حج فرض دی دا شیطان دوه کړه فالتو پیسې چا سره دي فالتو پیسې کو نه فالتو کی پیسې تاسو پیسې فالتو کی پیسې چې فالتو کیږي دې د وجه ان په دوکو کې مپراتو سه کورونو لپاره نه خېدي د بچو ودونو لپاره نه خېدي انور د بانک بیلنس کاروبارونو لپاره نه خېدي چیرته چانس حق کور میلو شو دي لپاره نه خېدي چیرته د چانس خزمه کا میلو شو دي لپاره نه خېدي څوک مجبور دي او غریب مجبور دي او زه به د مجبورین فائدہ والم دا کور به نظم خپل د ازمه به نظم والم دي لپاره نه خېدي او حجونم او نه کړل په دې باندې حالن کو ګوره دلته سدي د عبد الله بن عمر زین هو سمر سخت وي دا کافر وي دا نه بلکې عبد الله بن عمر زه هو بل څه کې دلته روایت ذکر کړی دی کدا کستا ان سوې دا عمر رضی الله عنه عبد الله بن عمر نه عمر رضی الله عنه وي
هغه نه دا نقل دی چې کم سړی کې د حج طاقت وي او هغه حج نه کوي او ته قسم وخوري چې دا څه دی یعنی دا عیسائی مړ دی یا يهودي مړ دی نو مطلب لکه په دې باندې به ته ګناهګار نشې داس هرنګه په حج نه کولو باندې سو کافر کیږي نه ها که انکار دیو کو کافر کیږي لکه موږ دی یو سړی انکار کوي کافر دی په دې باندې نه کوي دا فاسق فاجر دی ګناهګار دی دا د قید لایق دی قید کې تر څو چې موږ نشو کړی تر هغه وخت پورې قید حتی تر چې په دې قید کې هلاک شي داسې لیکن دا سخت وعیدونه دي د الله پیغمبر ډیرو خبرو کې مطلب څه کړی دا د امتیت نه بار کړی دی دا سخت ناراضګي اظهار د نبی اسلام کړی دا سه اګور سمه سخت خبر سراسر ظلم دی کفر دی نفاق دی د هغه کس دا کار چې د الله د منادي د مؤذن आवाज ووري او دی بیا جمعه ته بلا عذر لاړ نشي داس سراسر ظلم دی دا غټ ظالم دی نفاق دی دا منافق دی غټ او کفر دی انده کافرانو په شانتي عمل دی اذان شو یو کافرم اخواسم نزي یو مسلمانم نزي بیا تو دی کافر کې فرق څه شو داس یو منافق د نبی اسلام د دور منافقان هغه هم چې جمعه ته یعنی په دوه کسانو به راوستل شول چې دی براتل شول نو د نبی اسلام د دور منافقانو هم دا جرأت نه کېدو چې موږ نه پاتې شوی وي داسې ازمو تاسو تاسو څنګه ماجیګر موږ په ټیم کې پتنګ چوکو ګوره بازارونو ګوره الا ماشاءالله په پورا بازار کې دکان دو دکان دی دکان بند دی داسې سو کې بغیر جمع کوي سو کې په دکان کې کوي حالان کا وګوره په دغه دکان کې به تاسو برکت عمومي چې ستاسو دکان متعلق د پیغمبر عمل هلته موجود دی الله پیغمبر فرمایل زما زړه غواړي او بیا یو څو ځوانانو دوی ما چې لکشان لرګي را جمع کې او بیا زه یو کس ور مخ کې کما جمع دا په خپل روستو شم او بیا لاړ شم د هغه خلکو کورونو ته تلی ورته کم چې کم خلکو کورونو کې بلا عذر مزونه کوي داسې د الله پیغمبر خود دومره د افغان اظهار کړی دی تخاول کین او کې په دغه دکان کې ستا په دغه عمل باندې د الله پیغمبر دومره د ناراضتیا اظهار کړی دی چې ستا دکان او ستا کور ته تلی ورته کولو حالان کو ګوره یعنی عرفات کې 15 غنټه د اوخه په شا باندې او د امت لپاره دعاګانې کول د امت ګناهونه معاف کېدل د امت ظالمانو چې دا بدل سوکم دینه په بدلی اخلمه مزدلفه ته زی الله باندې د امت د ظالمانو لپاره الله ته فریاد کوي لیکن بل طرف ته ګوره د الله پیغمبر ان سګي جمعه تا نراتلون کې او الته په کور په دکان کې مونږ کولو والا چې ان دې کور ته تلی ورته کی وېسو دي الله پیغمبر دې ته تیاری کی داسه دې دا وچی ان الله حکم هغه مونږ دی او هغه دا حج دی ان هغه د موږ تاسو تیاری نو دې دا وچی ما تاسو سره حج متعلق یو څو خبرې ذکر کې وعدونه په نور ډېر زیات دي فضیلتونه نور ډېر زیات دي مسائل نور ډېر زیات دي او نصاب دغه چې دومره پیسې د سره دغه پیسې ستاسو په کاروبار کې دی او کو تاسو پرتی دي کو د بچو ودونو د پاره دي اګه مثال کې دوبر د روزګار د پاره دي او کو د خکور راته ملو شو دي د پاره دي او دومره خرچه چې د بتلی راتلې شي او ته د خپل کور او د خپل خرچه برداشت کول شي بس پتا باندې حج فرض دي کچا باندې حج فرض دي د کال د فورن اوسم کېږي داخلي کېږي فورن دي اوسې داسې او کو نه یې نسګي چانه پاتې دي وصیتونو کې لکه مثال کې تو پر څه شوی دي یا تاسو پلانان نکونو کې چې حجونه نکړو حجونه په فرض حج بدل یو کې داسې عقیده طرف نه حج بدل والا سره هغه درو د پاره مغفرت دی یعنی کم طرف کم کس وصیت کړي دي الله په هغه مغفرت بخنم کوي دا کم وارثي چې لګي لکه پلاری حج نه کړي موجوده وخت کې زوی لګي الله دا زویم معاف کوي هغه پلاری معاف کوي او دا کم کس چې دیم الله جل شانه سره کوي دلم الله ګناه معاف کوي ګوره الله د لیو دروازه پرې خو سدا چې پر ورځ د قیامت بیا د يهودیت او د نصرانیت او د کفر نه بچ کېږي په دنیا کې د یو لار اخی د حج بدل مسله راځي خپل علماء مفتیانو حضراتو ته پوښتنه کې ډیر کړه د خلک د مسلې باندې نو پیو او څوک بیماران دي څوک ضعیفان دي یا د چا پلاران بغیر د حج څخه شوی دي یعنی تللی دي چا سره سوخ کې پیسې وی ډېرې وي هغه ټیم تندرست مو حج نو کړي اوس مطلب غریب شوی دی بیمار شوی دی آیا حج وکي که نه کوي د خپل علماء مفتیانو حضراتو نه تاسو کو مطلب لگا وعید په سخت الله جل شانه دې متصل سید طریقې سره په پوره شریعت محمدي باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله